نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته حکم وکړو چې ته ماته قرآن کریم تلاوت نو تلاوت په خپلم کول پکار دي د بلنم اوریدل پکار دي او اوس آسانه خبره ده بس موبایلو کې تلاوت دي کله چا گاړی نو په گاړی کې ځان ته ولګي کله چا سه اسی موبایل دی نو کور کې ودکیږي دغه تلاوت لګوا شیطانانو نه بچ کی جناتو پیریانو وغیرہ هغه د تکلیف نه بیا بچ کی نبی له صلوات و سلام هغه ته فرمایل تلاوت وک هغه سورته نساء شروع او چې هغه څومره تلاوت وکړو نو هغه ډیر زیات تلاوت دی لکه 2-3 آیات نه دي تقریبا نیمه سپاره تلاوت هغه کو نبی له سلام متناسته او اوري د دې نه پته ولګي د الله د پیغمبر د قران سره سونه تعلق موږ د خپل تعلق لګه جانچ او پرتال واخلو چې موږ د قران کریم سره څومره تعلق یوازې دا خو نه چې موږ دلته په مدرسه کې طالبانو ته ناظره ختمه کو او باغی بیا وزي بیا پته نه لګي چې شرط قران را واخستو کنه دا خو زموږ مقصد نه دی صرف برای نام ته چې دینو ناظره ختمه او بیا قران کریم له لاس مور نو دیو جنا نبی له صلوات و سلام ته دوه حکمونه شوي دي یو دا چې خلکو ته ولوله یو دا چې په خپل تلاوت وکړي نو دا د خلکو ته لوستلو خدا درس او تدریس ته او دا واعظ او نصيحت او تبلیغ ده خو په خپل لوستل دا جدا د قران کریم تلاوت کول او دا غي سره د خپل تعلق برابرول نبی له صلوات و سلام دا غ تلاوت اوریدو هغه څلورمه سپاره شروع کړله او پاغي کې یو آیت ده فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا دی آیت تر ورسید عبد الله ابن مسعود سے فرمایي چې نبی له صلوات و سلام ما ته فرمایل بس چې ما خلو کو نبی له صلوات و سلام د سترګو نه وخی رواني جړلی په آیت کې الله تعالی دا فرمایي فكيف اذا جئنا پسرنګ ناشنا حالت به کله چې براولو منګه من كل امه د هر یو امت ناش بشهید یو گوا وجئنا بك او اے پیغمبر را بولو تعالی را علی هؤلاء شهیدا پدی خلکو باندې گوا تابم گوا جوړو وی نبی علیہ السلام ما ته فرمایل چې بس ودرېګا او بیا راته فرمایل چې قیامت پر ورځ باندې چې الله ما گوا جوړ کی نو اقول کما قال العبد الصالح زب هغه خبره کوم چې کم نیک بنده کړي و هغه نیک بنده سوکو حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام داغه په بارک الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې به تپوس کوي او داغه جواب الله دلته په قران کریم کې مونږ ته ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي دا به زرا پورته کوم دنیا به چې دین ولاړی ټول د حضرت آدم نواله د آخري انسان پورې او الله تعالی به حضرت عیسی ته فرمایي چې اے عیسی تعالی ما پیغمبري درکړې و تا چې دین خلکو ته دا ویلو اتخذوني و امي الهين من دون الله خلکو ته دا خبره کړې و چې تاسو ما معبود جوړ کړئ او زما بندگی وکړئ حضرت عیسی علیہ السلام لس جواب ورکړي سورۃ مائده 115 نواله د 118 پورې دغه آیت دغه جوابونه دي خو پاغي کې دغه یو جواب داده ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم چې الله ما دیو ته حکم نه دی کړی مگر هغه چې تا ما ته کړیو او هغه داو ان اعبدوا الله ربي وربكم چې تاسو د الله عبادت وکړئ چې هغه زما هم رب دی او تاسو هم رب دی او بیا فرمایي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زه په دیو گواوم څو پورې چې زه په دیو کې موجود وم فلما توفیتنی یا الله چې کله تاسو وفات کوم كنت انت الرقيب عليه بیا ته پاغو باندې چې دینو سوي گواوی او نگران وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زب هغه جواب ورکوم چې کوم دی نیک بنده به دا جواب ورکي نو هغه نیک بنده جواب داد چې الله ز په هغه وخت پورې په دیو باندې پویوم چې ز په دیو کې موجود ما چې کله تاسو وفات کوم هغه نرست بیا ماته معلومات نشته چې زما امت څه کړی دي دغه وجه چې کله حوض کوثر کسان راضي نو څه کسان چې هغه به د امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه داغو معلومات بکیږي د مخ او د لاسونو د او دس پاندامونو په پړقېدو باندې فرشتي به منه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تو فرمایي اصیحابی زما ملګری دی را پرې دی چې حوض کوثر وبوس کی نو فرشتي به هغه تو فرمایي انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته د دې معلومات نشته چې دې کسان واستانه روسته څه ایجاد کړي مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام با
هغو په باره کې دا ګمان چې دا زما صحیح امتین دي، حالانکه هغو به په دین کې نوي نوي ایجادونه کړي، بدعات به کړي. نو نبی علیہ السلام به بیا وفرمایي فسحقا لمن غیر بعدي، هلاکت دی دا کس دپاره چې زما نه وروسته هغه زما دین چې دی نو بدل کړی دی.